بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو دینی مسائل او داغي حل سره زم ابو احمد. عزتمندو، موجوده پرفتن دور کې نوې فتنې هغه سر راوچتي زموږ د جماعت اشاعت توحید سن علماو دا کردار دی چې کمی فتنې سر راوچتي د دغه سرکوبي د پاره هر قسم اقدامات کوي. لکه موجوده دور کې یو فتنه غیر مقلدیت ته چې هغه آی روز نوې مسائل سره پیدا کوي، په عوام ذهنونو کې انتشار پیدا کوي، د احناف نه بدزنه کوي. لکه نن یو مسله په سوشل میډیا باندې غیر مقلد دا خورا کړ ده چې دعای قنوت دا نه په قرآن کې شته نه په مجموع احادیث کې شته. دا احناف ځان نه جوړه کړې ده او دا عمل ټیک نه دی. صحیح دعا چې کوم دا غبله ده. دغه موضوع باندې ما د جماعت اشاعت توحید سن علما را جمع کړي دي په دې موضوع باندې چې هغه مدلل بحث کوي په دې باندې. پای کې بانی محترم جامع بیت العلم پنځپیر شګی حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلام الله، خطیب و امام جامع مسجد حافظان برچم پنځپیر حضرت مولانا بشیر الرحمن سلام الله، خطیب جامع مسجد برلوري پنځپیر حضرت علامه مولانا مفتی محمد عارف سلام الله. موږ دا موضوع ته ولا کړیو، هغه انتهایی تفصیل او مدلل بحث هغه ریکارډ کړی دی. موږ تاسو مخ وړاندې کوو چې آیا دا دعای قنوت احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود ده او کنه. لکه څنګه چې غیر مقلد وي چې دا نشته، د احناف ځان نه جوړه کړې ده، د دې هیڅ ثبوت نشته. نو راځي چې د دو د موقف تاسو تاکیدو چې آیا د دعای قنوت په ویتر کې چې کوم لولو اللهم انا نستعینک ونستغفرک دا د قرآن حدیث ثابت ده او کنه. زه آغاز کوم او دعوت ورکوم وړومبني ملګري حضرت مولانا بشیر الرحمن صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حافظان برچم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب دی دراتلو شکریا ادا کوم. تاسو رضی الله ډېر لوی اجر او بدل درکړي. تاسو موږ له مقرره کړه ټیم راکو. دعای قنوت باره کې دا خبره جي کومه چې د نبی رسول الله سلام نه احادیثو کې دعای قنوت دوه قسم ثابت دي. یو ته قنوت نازله ویل کېږي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه احادیثو کې ثابت دی او هغه د جنگ موقع د جنگ دورانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ویل دی چې پای کې د مسلمانانو لپاره دعا ده او د کافرو لپاره پای کې بد دعا ده. اللهم عافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. دا ته قنوت نازله ویل کېږي. یو دعای قنوت ته چې من کوم وترو کې ماسختن وترو کې په درې رکعات کې وو، څنګه چې دغه وتر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه درې رکعات ثابت دي، نو په هغه کې دغه دعای قنوت ویل اللهم انا نستعینک ونستغفرک دا دعا هم ثابت ده. اعلاء سنن شپږم جلد صفحه 107 کې دغه الفاظ راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په وترو کې ویل دي. مصنف د ابن ابي شیبه دویم جلد صفحه 104 کې دا ثابت دي. شرمعانی الاثار د امام طحاوی رحمه الله اول جلد صفحه 249 باندې دا دعا چې کوم دا دعای قنوت نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په وترو کې ثابت ده. د نه علاوه نور محدثین هم ذکر کړی دي د الفاظ او کمی سره او زیاتی سره. او به هر حال دغه دعا چې کوم مروجه ده عام خلک په وترو کې وایي اللهم انا نستعینک ونستغفرک، نو دغه دعا ویل په وترو کې دا ثابت دي او د دې فضیلت هم شته او د دې اجر او ثواب هغه هم ثابت دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. اما بعد، مولانا فضل الله صاحب تاسو ډېر شکریا او ډېره مهرباني چې تاسو زموږ د غریب خانه ته راتلل وکړل او ډېره شکریا، ډېره مهرباني. باقي تا چې کوم سوال تاسو کو چې دا مروجه دعای قنوت چې کوم مونږه په مسکی وو د وترو په دریم رکعات کې قبل الرکوع، نو دا په حدیث کې د دې ثبوت شته او کنه. د دې باره کې خبره خو وګدره، بلکې د ټولو وترو باره کې وتر داسې یو موز دی چې په هر یو شي کې د مختلف لکه په تعداد کې اختلاف ته، نو بیا
په دې وترو کې چې کومه دوا ویل کېږي په هغه دوا کې بیا بل احادیث دي، مختلف قسمه احادیث دي. خو لنډه ده چې مونږ کومه دوا وو په وترو کې اللهم انا نستعینک ونستغفرک کنه، دا دوا په احادیثو کې موجود ده، په احادیثو کې شته، خو په مختلفو احادیثو کې ده. دا نه چې په یو حدیث کې ټوله دوا ده. دا دوا چې مونږ کومو نو په دې دوا کې الفاظ چې کم دي څه مخکې څه رستو او څه د یو حدیث نه راغستی شوي دي، څه د بل حدیث نه، خو بعینه په یو روایت کې چې دوا راغلي او دک الفاظ پکې دا چرته نشته. خو بهرحال د وترو دپاره دا ټول کتابونه لیکي چې مونږ سوره کتلي دي چې متعینه او معلومه دوا نشته. د وترو دپاره متعینه او معلومه دوا نشته. لکه دا مونږ سره شامی دی زمونږ د فقه حنفي کتاب رد مختار علی الدر المختار، نو پاغي کې لیکلي دي چې د وترو دپاره متعینه او معلومه دوا نشته. ګوره اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. پوه دا دوا ترمذی شریف دوا ده، نور کتابونو لیکلي ده، روایت کې شته. او باقی اللهم انا نستعینک په دې اجماع د صحابه کرامو ده چې دا دوا شته. خو لیکن واحد زمونږ یو کتاب دی د فقه حنفي بحر الرائق. بحر الرائق کې دا د هدایت شرح ده، نو په دې کې دا دوايي راوړې ده چې مونږ څنګه وو بعینه هم په دغه شکل باندې دا راوړې ده. دا بحر الرائق دویم جلد صفحه 74 دی وی ثم ان الدعاء المشهور عند ابي حنيفه اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اور كله دوی مونږ دا پکې نه دي چې نو کنه زمونږ په وینا کې دا نشته. نو بیا وی نشکرك ولا نكفرك ونخلو ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. دا واحد صرف دی بحر الرائق لیکلی ده. دا مونږ چې کومه دوا او فقه حنفي کې اوس که شامی را واخلي که بل را واخلي که بل را واخلي نو هغه دا دوا لیکلی خو مختلفو انداز زونو سره لیکلی ده. و صرف دی کتاب دی بحر الرائق شرح د کنز الدقایق ته دی دویم جلد والا تفصیل سره دا لیکلی ده. بیا مونږ سره زمونږ د فقه حنفي کتاب دی دا فتح القدیر د هدایت شرح ده. نو په فتح القدیر کې علامه ابن الحمام ځکه دا فتح القدیر د ابن الحمام حنفي المتوفى 671 چې د هدایت شرح ده د امام مرغنانی د کتاب شرح لیکلی ده المتوفى 593. نو په دې کتاب کې دغه دوا راغستی ده او بیا هغه روایت ورسره هم راغستی دی. خو یو کمال کړی دی چې په وترو کې مونږ چې صرف اللهم انا نستعینک کوو کنه نو صرف دا دوا نه ده. دی وایي چې ته په وترو کې شپږ یا 15 قسمه دواګانې په حدیثو سره ثابت دي. دا مصنف د ابن ابي شیبه پروت دی، په هغې کې هم دي. اللهم انا نستعینک دا یو دوا شوه. که دا نشي ویلی نو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. دام ته ویل شي. دریم دوا ته دا ویل شي چې حدیث په فتح القدیر نقل کړی دی دویم جلد 446 صفحه سره دی چې دا د فقه حنفي کتاب دی. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. دا ویل شي. دا درې دواګانې شوي.
سلورم دوا دام ویل شي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا سلورم دوا. پنځم دوا دام ویل شي چې سړی دی هغه بالکل جاهل دی د په دې الفاظو د وتر په دوا باندې د قنوت په دوا باندې هغه جبه نه اړیږي نو هغه په خپل دا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي درې ځله ویلی شي. یا دام ویلی شي چې رب درې ځله ویلی شي رب ویلی شي که نه یا رب یا رب یا رب نو دام درې ځله ویلی شي. دا و دواګانې شوي فتح القدیر لیکلی دي چې دا ته ویلی شي. بیا دا البدایع والثناء په ترتیب الشرائع د علامه کاسانی کتاب دی. دویم جلد کې لیکي امام علاء الدین ابی بکر ابن مسعود الکاسانی الحنفی المتوفى 587 په دویم جلد کې صفحه 233 کې لیکي دی وی پلیس فی القنوت دواء موقت. دوائی قنوت کې په وترو کې او دوا معلومه دوا نشته که چا کومه دوا ویله که نه په دې شپږو دواګانو کې دا مونږ چې مخکې اووه دواګانې ذکر کړي اللهم اهدني فيمن هديت یا اللهم انا نستعينك ونستغفرك دا ویلی شي او کنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره دا ویلی شي. نو چې کومه ویلی شي دا جایز دی ټیک ده. اوس باقي راله خبره د دغه یو دا زمونږ مشهور کتاب دی که نه ابن عابدین شامی دا شامی د فتاوی شامی چې ورته وایي رد مختار علی در المختار او تنویر الابصار ورته وایي. مفتیان صاحبان چې کله فتوا ورکوي نو هغه وایي قال فی التنویر و شرحه یا قال فی تنویر الابصار ویلی دی تنویر الابصار والا. څوک ورته رد مختار وایي څوک ورته شامی وایي څوک ورته قال فی الشامیه کې لیکلي دا خبره. نو شامی دا دویم جلد دی او په دې کې هم د دې دوا متعلق د ذکر کوي په وترو کې د بیا ډېر ښایسته بحث کړی دی او د فتح القدیر والا بیا ډېر ښایسته بحث کړی دی تفصیلي بحث بیا فتح القدیر کړی دی. دی وایي ومن لا يحسن القنوت څوک چې دوای قنوت کې دا مشهوره دعا چې مونږ کومو احناف اللهم انا نستعينك ونستغفرك دا چونکې لږ اوږدوم ده او الفاظ هم سخت دي نو امي سړی نشي یادولی. نو دی وی یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا اخر کې چې تشهود اخیری تشهود کې چې خلک دعا کوم وي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دی وی. او کدام نینو اللهم اغفر لي یکررها ثلاثه وکیل یقول یا رب ثلاثا درې ځله دی دا وی. دا شامی لیکلی دي او شامی بیا ډېر ښایسته باز کړی دی. شامی بیا هم په دې کې لیکلی دي وذكر في البحر عن الكرخي ان القنوت ليس فيه دواء مؤقت چې دوائی قنوت کې وترو کې مشهور او معلومه دوا نشته خو لیکن علماء په دې باندې دا کړی دی چې اللهم اهدني فيمن هديت او د فقه کتابونو دا کچاوي دا ډېر بهتره دوا ده او که دا بلغ دوا د کول شي اللهم انا نستعينك ونستغفرك نو دا په دې اجماع د صحابه کرامو شوی ده. دا غټه دا خبره ده. اوس په احادیث سره دا دوا دا خو د فقه حنفي خبره وکنه په احادیث سره دا دوا ثابت تا وکنه. دا مصنف د ابن ابي شيبه دی. مصنف د ابن ابي شيبه په دې باندې په دې دویم جلد کې په دې پنځم جلد د مصنف د ابن ابي شيبه په دې باندې د بلا بحث کړی دی او دومره روایت راوړي دي چې ډېر زیات دي خو څه خبره د دې نه اخوا اوږدېږي. دوره به صرف و چې مصنف د ابن ابي شیبه پنځم جلد صفحه 37 کې 19 صفحه کې د حبس نه ذکر کوي یو روایت مشهور روایت ته 19 کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك
داسې الفاظ دي. او بیا دې دا بل دعا ورپسې وایي کنه اللهم ایاک نعبد ولک نصلي ونسجد والیک نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. دا یو قسم روایت د ذکر ک په دې باندې. دویم قسم روایت په دې صفحه نمبر 36 کې د ذکر کوي چې اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يبجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یو بل روایت دې ذکر کوي داري اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يبجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دا مختلف الفاظ سره دي چرته یو لفظ پریدي چرته راواخلي چرته یو لفظ پریدي چرته راواخلي مختلف روایت دي نقل کوي. په دې پنځم جلد کې د مصنف د ابن ابي شيبه په دې باندې ډېر روایت نقل کړي دي. دا ټول روایت چې د مصنف د ابن ابي شيبه را جمع کې او دا ټول الفاظ دی بل سره یو ځای کې نو ما چې د کوم لومبه د بحر الرائق هغه حواله پیش کړه دا اوس چې موږ موجوده وخت کې کوم دوايي قنوت وو نو د دک نه دک دوايي قنوت جوړیږي. ٹھیک شو. دا شرع معنی الاثار طحاوی په دې باندې دوم بلا باس کړي بلا روایت راوړي دي حنفي مسلک حنفي والے دي. امام ابي جعفر احمد بن محمد الازدي المصري الطحاوی المتوفى 321 د په دې بلا روایت نقل کړي دي او بلا روایت راغستې دي. دا تحفة المعیده شرح سنن ترمذی اردو کې دا د مولانا سعید احمد مفتی سعید احمد پالنپوری دی هندستان عالم دی. نو په دې کې بیا د په دې باندې باس کوي. نو باس کې د وای چې زما کله ډیر ضروری کاری کنن دا مفتی سی وای نو زه چې ما سوتن وتر کومه نو وتر کې دا وګد دوانوم چې ضروری کار می زه صرف دا وام چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار په دې اکتفا وکم او وتر خپل پوره کما. او بیا د حواله ور کوي په اعلاء السنن کې او په در منصور کې د دنیا روایت دی په دې باندې چې اللهم انا نستعينك ونستغفرك په دې اجماع د صحابه کرامو شوی دا او دا وتر په وتر کې دا دوا ثابت ده. او د دې وجه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې دا مونږ کوم دوا نو اللهم انا نستعينك دواي قنوت نو دا دواي قنوت چې دا اصل کې لومبنه د قران کریم دو آیاتونو دو سوراتونو نمونه دي. دا دو سورتونه عبد الله ابن مسعود رضی الله دا ټول کتابونه لیکي دا ما چې مخکې حواله ورکړي دا ټول لیکي دا چې دا د قران دو سورتونه بیا د دې دغه حکم منسوخ شو دا او دوم لیکلي دي یا تحفة العلمائی لیکلي دي په دې کې دا صفحه دا دویم جلد صفحه نمبر 321 ا وही چې احناف جو دعا پڑھتے ہیں یعنی اللہم انا نستعینک وہ قرآن کی ایک سورت تھی اس کا نام سورۃ الخلع تھا مگر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی چونکہ یہ دعا قرآن کا حصہ رہ چکی ہے اس لیے احناف نے اس کو افضل قرار دیا. پوش دا چونکہ د قرآن کریم یو سورت تیر شوه دی اگر چې تلاوت اوس منسوخ تی وي نو اب احناف زکه دا غوړه کړی دا. خلاصه د کلام دا خلاصه د خبره دار چې روایت په دې باندې ډیر زیات دي د کتابونو حوالی هم ډیر دي. دغه ابو داود شریف ته دا مسلم شریف په دې ټولو کې دا دوا ذکر دا زمونږ دا خو په مختلفو الفاظو سره او دا ټول روایت چې راجمه کې نو دغه دواګانې ته ثابت دي. دا خبره مکمل غلطه ده 100% غلطه ده چې دا خلکو کم خیال دی یا څوک وایي اکثر زمونږ بعضې وروڼه غیر مقلد داسې به ورته ووایم چې هغوی وایي یاره تاسو موږ د دوايي قنوت ثابت کړئ. دا ما چې کومې حوالې پیش کړې بلکې دنیا نورې حوالې دي خو ما اسانتیا دپاره چې وخت کمیږي که نه
نو دو رشید امیانو د پاره چې دا دوا چې مونږ کوم وو دا په مختلفو روایتونو کې راجمه ده دا غي نه مونږ دا ټکی راغستی دي نو دا دوا دا غي نه جوړیږي او بیا ټول کتابونه لیکي زمونږ د احنافو چې وترو کې معلومه دوا نشته چې دا کومه دوا ویله هغه ته ویل شي نو خلاصه د کلام هم دا شو چې دوا په وترو کې یو دوای قنوت ته یو قنوت نازله ده دوای قنوت چې ده دا قبل الرکوع ده په وترو کې او دا اللهم انا نستعينك ونستغفرك دوم ویل شي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت دوم ویل شي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دوم ویل شي اللهم لا احصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك دوم ویل شي او رب اغفر لي درې ځله چې چاله بالکل نور زی دا هم ویل شي نو خلاصه د کلام دا شو چې دا مختلفې دعاګانې دی ویل شي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو زه قاری صاحب د ویتر په باره کې چې ویترو کې دوای قنوت لستل آیا حدیث او قرآن نه ثابت دي او کنه نو ویتر جی په دریم رکعت کې سورۃ فاتحه دوا چې معصور او منقول وي نو چې هغه وویل شي بس دا کافی ده البته فقهای احناف دا غي په نسبت باندې راجح دا ده چې اللهم انا نستعينك کدا وویل شي نو ډیره ښه ده ها کچاته دا نه ورزي او غي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دا ویل دا ولا کافی ده او کدام چاته یاد نه نو بدرې زلا اللهم اغفر لي دا دی وای بس دا هم کافی ده البته دوای قنوت هغه احادیث مبارکو کې دا ثابت تا خو الفاظ هغه احادیث مبارکو کې مختلف راغلي دي مصنف د ابن ابي شيبه دویم جلد صفحه 95 حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ منگتا دا الفاظ خودلی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ولک نصلی والیک نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق او دغه شانت مصنف د عبدالرزاق د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نو مرحی دي اغه قنوت وتر کې با دا دوالستا اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد ان عذابك الجد بالكفار ملحق دغه شان علماء کرام دا دواړه را جمع کړی دي دغه شان مصنف د عبدالرزاق دریم جلد صفحه 120 باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بدا دوال استا وترو کې اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک دا عمل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه بالکل ثابت دی دغه شان مونږ چې کومه دوای قنوت وو نو چونکې الفاظ احادیث مبارکو کې شته خو څه مخکې او رستو دي کوم چې مونږ وو نو هغه بالکل ثابت دی اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق
دا الفاظ حدیث مبارکو کشتا س تقدیم او تاخیر سرا فقہ حنفی مطابق قنوت کې دا دوا او لستل دا واجب دي او د ټولو مشهور دوا د قنوت د فار دا اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک چې کوم حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نه ثابت تا دغه کشانته علامہ کاسانی رحمه الله هغه فرمای والاصل ان القنوت هو الدعاء واشهر ما روي فيه عن عمر رضی الله تعالی عنہ اللهم انا نستعینک ونستغفرک بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ 269 باندې علامہ کاسانی رحمه الله هغه وایي چې د دوا د قنوت دوا غوره کول پاغه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی د کشانته علامہ ابن حمام فتح القدیر دویم جلد صفحہ 80 باندې لیکي المختار ان القنوت بالوتر هو ما نقل عن عمر رضی الله تعالی عنہ اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونثني علیک الخير اغیم دغه دوا دغه شانته زمونږ مشهور کتاب د فقه الهدایه د علامہ مرغنانی رحمه الله اوای ويقول في قنوت الوتر اللهم انا نستعینک ونستغفرک برهان الدین علی بن ابی بکر چې مشهور د امام مرغانی باندې الهدایه جلد 1 صفحہ 99 باندې اغم دغه کول لیکل لري دغه شان الجامع الصغیر د امام محمد بن حسن شیبانی اغوی ويقول في قنوت الوتر اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثني علیک الخير او دغه کشانته شرح معانی الاثار جلد نمبر 135 باندې اوی قد روی عن عمر رضی الله تعالی عنہ انه کان یقنط فی الوتر اغیب او پویترو کې هم دغه کشانته اغیم د دې قائلی دغه شان المبسوط امام سرخسی اغی و اشهر ما نقل عن عمر رضی الله تعالی عنہ اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک دغه شان السراج الوهاج د مولا علی کاری کتاب د صفحہ 79 باندې غلی کی افضل القنوت مارویہ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دغه شان فتاوا هندیہ چې الفتاوا علمگیریه وتوي او المختار فی القنوت مارویہ عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اغه وی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې نه کوم ثابت ته اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونثني علیک الخير خو زمونږه بدقسمتی دا چې مونږه مسائل بیانو نو د هر چا مسائل بیانولو کې یو خپل انداز دی او هغه خپل انداز سره مسائل بیانې ابل رزما یو د نوجوان کلیپ کته نو هغه دا اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت دغه دوایل ویلا او بالکل دا صحیح ده حدیث مبارکه او ثابته دعا ده او امام ترمذی هم دغه دوا ذکر کړی دا ابو داود هم ذکر کړی دا نسائی هم ذکر کړی دا او دا کشان ابن ماجه هغه هم ذکر کړی دا د حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ نه چې حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وای سرور کونین نبی علیہ السلام مونږ ته دا کلمات خودلیو چې دا مونږه هغه پویترو کې دا لولو او هغه کلمات اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت دغه کلمات دای لستل او دی طرف ته اللهم انا نستعینک ونستغفرک کم چې مونږه دعای قنوت لولو پاغي باندې دا سکراس را کاغلو او دغه کله ترجیح ورکولا نو ګورا کم از کم د دورا ول فکارو چې د احناف رائے هغه صحیح نه ده یا ویلیو چې احناف کم حدیث پیش کړي نو دا حدیث کمزور دی یا دا ویلیو چې دا غیر ثابت دی یا دا ویلیو چې دا حدیث هغه کمزور دی یا دا ویلیو چې ثابت نه دی بلکې دا سه کراس پر راکاغل دا بیان چې د کړه وی چې بس خپل رائے هغه پیش کړي وا او خپل رائے هم پیش کول اعتدال سره چې دا زما بیان دی او دا زما رائے ده نو باقی کراسونو مراسونو تاجت نشته ترسو پورې چې مونږه د نفرت دا اور لګول نه نو تر هغه پورې مونږه دا چې کوم مسائل والدی او مسائل بیانې نو دای چې مسائل بیانې نو هغه کې د هر چا یو خپل انداز دی او دا هغه انداز د وجې نه چې زمونږه کم لیبرل طبقه ده نو هغه دین دا نږدې کېدو په ځای باندې د دین نه نور لري شي فکار دی علماء کرام ولا چې کما دا خپل رائے ده او کم سیز هغه ته دا ښکاری چې دا صحیح دی هغه خسته انداز کې امت ته پیش کی باقی چې نور سمې په هغه باندې کراسونه نه راکاږي
یا د هغې نفي نه کوي چې دا شته دی نه. نو زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې کوم نه چې موږ مسایل بیانو چې هغې کې داسې چې موږ خپله رای اعتدال سره بیان کړو نو دې کې به ډېر خیر وي. واخر ده.